بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قدرمنو کو مشرق و روم سره زم عدنان خان. قدرمنو بھارت یو بیا میس ایڈونچر کړی دی او نن یې د پاکستان په مختلف ښارونو باندې چې د ډرون سره د حمله کولو کوشش کړی دی او ډي جي ایس پی آر تر مخه نن یو کم دیر بھارتي ډرونز چې دی هغه د پاکستان په مختلف علاقو کې چې دی هغه تباه کړی شوي دي او د هغې ملبه چې د هغه راغونډولی شي د مختلف ښارونه په دغه کې په پینډۍ کې هم یو ډرون راغوځار کړی شوي دي. 3 ډرون په پینډۍ کې او 3 په لاهور کې دغه شان په کراچۍ کې هم ډرون اټیک کوشش چې دی هغه بھارت کړی و. دغه یو کم دیر ډرون چې دی هغه راغوځار کړی شوي دي. په دغه ټولو حملو کې د 4 ځوانان چې دي هغه جوبل شوي دي. قدرمنو د بھارت چې کوم جهازونه د پاک فضایي لخوا راغورځول شوي د هغې نه پس بھارت چې دی هغه اوس یو ځل بیا کوشش کړی دی او ډرون حمله چې دا هغه په پاکستان باندې کول چې دی دوی غوښتل. دغه میس ایډونچر ته ولې بھارت روان دی، ولې د وور سره چې دی هغه لوبې کوي، ولې بھارت ته د پاکستان د طاقت یا د پاکستان د جوهري قوت چې د هغې پته نشته. هم په دغه ټول صورتحال باندې به تبصره کوم. سره موجود دی سټوډیو کې سینئر صحافي عالمگیر خان. عالمگیر خان پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو. مهرباني، شکریه. صدر دا راته ووایه دغه بھارت چې کوم میس ایډونچر شروع کړی دی 13 ورځونه لګیا دی لاول دغه حملې چې په مختلف ښارونو کې نن بیا د پاکستان په مختلف ښارونو کې بھارتي ډرونز او اسرائیلي ساخته ډرونز چې دي هغه ګرځي. نو د وور سره لوبې کوي مودي سرکار د غواړي چې د پاکستان خامخا په بھارت باندې حملو کې د خپل سبق چې دی هغه ورته وښیي او قوم هم په دغه انتظار دی ګوري چې ډرون را روان دي په پاکستان کې ګرځي په مختلف ښارونو کې چې دی هغه تباه کېږي. نو پکار ده چې اوس پاکستان هم دغه شانتې ریسپانس ورکړي. داسې ده چې یو خو اوس لږ ساعت مخکې چې دی نو وزیر خارجه اسحاق ډار او ډي جي ایس پی آر چې دی نو مشترکه پریس کانفرنس وکړو. هغې کې هم هغوی دا ذکر وکړو چې ډرونز چې دي نو اوس لکه ډرونز را روان دي تقریبا یو کم 13 ډرونز چې دي نو دا پاکستان را غورځولي او څنګه چې تا وویلې لکه مطلب دا دی چې پینډۍ پورې را رسېدلي دي، اټک پورې را رسېدلي دي. نو یو خو دا دی چې دې باندې ما د دې دغه کته ریسرچ کوو چې یاره لکه دا ډرون او خاص کر دا ډرون چې کوم د اسرائیلي ساخته ډرون ورته ویلی کېږي هیروپ، نو دې حوالې سره مختلف قسم دغه دي د چې کوم ماهرین دي د هغوی مختلف قسم رایې ده. او یو د دې چې کوم خپل ویب سایټ باندې چې دی نو کوم دغه موجود دي معلومات څه هغه دي. نو یو دا ده چې دا عام ډرون نه دي، دا جدید ډرون دی. دې کې چې دی نو د وسلې وړلو صلاحیت هم شته. بعضې ماهرین دا وایي چې دې کې د ایټمي موادو وړلو صلاحیت هم شته. بعضې دا وایي چې دا 30 کیلو پورې چې دی نو مواد چې دی نو دا ځان څه وړی شي، ولې بعضې وایي چې ګنې دا 3 کیلو پورې مواد وړی شي. خو بهرحال دا خو چونکې کوم انټرنیشنل په دې کوم ماهرین دي د هغوی کوم رایې ده د دې حوالې سره او د دې مقصد څه دی. نو اوس یو دا خبره ده لکه څنګه چې تا ویلې چې یاره لکه هغوی قلاریږي نه یا لکه مطلب دا دی چې دا ولې کوي. نو په دې ما مختلف خلکو سره خبرې اترې وکړلې لکه پوهانو سره. نو د هغوی په دې حوالې سره مختلف دغه دی. یو خو دا ده چې یاره هغوی د الرډي وکتل چې کوم د هغوی جنګي تیارې وې رافیل او SU-30 او میګ 29 که نه، نو دا چې دی نو ډېر زیات کاسټ والا تیارې دي، په دې باندې ډېره زیاتې پیسې چې دی نو مطلب دا ده چې نو هغه که تباه شوې نو د هغې ډېر غټ نقصان. نو یو خو دا ده چې د غټ نقصان نه د بچ کولو دپاره دوی یو دا حکمت عملي ده. بیا د دې ډرون چې دی نو د دې اوس هغه بنیادي فنکشن چې کوم اوسه پورې به اوس د دې فنکشن دغه استعمال هغه دغه چې دی هغه سیوا شوی دی مقاصد. خو د دې به عموما دا و چې یاره دا د معلوماتو دپاره چې دی نو یعنې د غزې سرویلنس دپاره چې دی د جاسوسۍ دپاره به چې دی نو دا استعمالېدل. حالانکه دې کې دا هم ویلی کېږي چې په دې کې دا ټول یا بعضې ډرونز داسې دي چې په هغې کې کیمرې هم نشته، نو یعنې ګنې دا بیا د نور څه مقاصد دپاره استعمالېدل. خو اوس چې کوم دا کېږي لکه دې کې بعضې ماهرین دا وایي چې یاره دا چې دی نو مطلب اهم تنصیبات هم په نښه کولی شي. دا چې دی نو ریډار چې دی نو هم دا نشي راغېستلی، یعنې ریډار سیسټم هم دا جام کوي. نو بهرحال هغه خو چې دی نو اوسه پورې چې څومره راغلي دي پاکستان ته داخل شوي دي نو هغې داسې څه ځای نه دی ټارګېټ کړی. حالانکې زموږ اوس اسحاق ډار صاحب دا وویلې چې یاره لکه دې کې اهم تنصیبات چې کوم دي یا لاهور کې چې کوم حساس ځایونه دي نو هغه ټارګېټ کول چې دی نو هغه هم د دې مقصد و. خو بل تاسو وکتل لکه ځای په ځای چې دی نو د دې هغه ملبه چې ده نو
هغه پرته ده اوس چې دی نو په دې ویډیوز کې هم هغوی وښودله خو بهرحال د پاکستان د طرفه په دې باندې لا مکمل هغه تفصیلي دغه نه دی راغلی بیان نه دی راغلی چې دې کې کم کم فنکشنز ها البته دا ویلي ډي جی ایس پی آر صاحب چې دا ډېر په مهارت سره چې دی نو دا موږ ټارګېټ کړي دي ولې هغې کې دوی دا وایي چې دا 35,000 فوټ بلندۍ باندې دغه ډرون ویل کېږي چې پرواز کې ډېر اوچت راځي نو دا چې کوم سیسټم دي دغه نه راړی خو بیا هم پاکستان چې دغه ټارګېټ کړي دي تاسو خبره کوئ علمګیر صاحب دا راته ووایي د کال 1901 وروسته بهارت یو ځل بیا په دومره موده پس په پنجاب ته داخل شوی دی په پنجاب ته هغه راوړېدلی دی په پنجاب کې هغه میزایل سټرایکس هم کړي دي اوس ډرون اټیکس هم هغه کوي پر ډرون باندې به لاول کې پاکستان کې ډېر زیات خفګان و اوس دا نن چې کوم حملې وشوي دومره شمېر کې ډرون پاکستان ته راوړېدل لکه صورتحال کم طرف ته روان دی او بهارت چې دی هغه څنګه چې ما وویل د 1971 نه وروسته یو ځل بیا چې دی دا ځل پنجاب کې حمله کړې ګوره یو خو دا ده چې د جنګ کې چې دی نو بیا د دې څیزونو پته نه لګي که نه چې کله جنګ وي نو هغې کې بیا دا نشته دی چې کوم ځای ټارګېټ کیدی شي کوم ځای نشي ټارګېټ کیدی بلکې که ستا خیال وي نو لکه ایون په پښتونخوا کې چې دی نو هم دلته په اسپتالونو کې ایمرجنسي ده ټولو چې دی نو مطلب د اسپتالونو د دغه ډاکټرانو د هغې د عملي چوټیانې منسوخ شوي دي نو مطلب دلته چې دی نو هغه سایرن لګېدلي دي دلته چې دی نو چې کوم نو هغه خو به کېږي لکه پښتونخوا چې ده نو د بیا ډېره لرې ده د ایلوسي نه که نه د پنجاب نه ډایرکټ په ډایرکټه ډېره لرې ده ها دا بله خبره ده چې دلته لکه علمګیر انټرنیشنل بارډر چې دی هغه کراس کړی دی بهارت دی نه وړاندې مونږ کتلي دي وخت په وخت باندې چې کله داسې جنګ شوی دی نو په کنټرول لاین باندې په کشمیر کې په مختلف مقاماتو شوی دی بیا څنګه ما ووي نو دا 1971 نه پس دوی د پنجاب سایډ ته انټرنیشنل بارډر چې دی هغه کراس کړی دی او ډېر زیات اسکیلیشن یې کړی دی دا دومره انټرنیشنل چې کوم لاز دي د هغې وایلیشن دوی شروع کړی دی او یو نه پرله پسې چې دی او بیا د اسرائیل مرسته چې د هغه هم ورسره ترلاسه ځکه چې ډرون هغه د اسرائیل چې دی هغه استعمالوي نو پاکستان څومره مضبوط جواب چې دی هغه ورکولی شي او یا چې دی ورکول ورله پکار دی ځکه چې قوم هم په دغه انتظار دی نن ټول قام ولیدل چې په پینډه کې سټیډیم سره نږدې چې دی ډرون پرېوت و دغه شانې په لاهور کې ډرون راغلل د پی ایس ایل میچونه هم ویلي کېږي چې کراچۍ ته منتقل شو نو بهارت ډېره زیاته هټدرمي د جارحیت هغه آخري حدونه چې دي هغې کراس کړي دي مونږ په انتظار د قوم چې پکار ده چې جواب ورکړي شي پکار ده چې بهارت ته سبق ښودلی شي چې هغې بیا داسې کوشش چې دی هغه ونه کړی شي لکه دا خو ملک بیا خلک محفوظ نه دی چې په ښارونو کې حملې کېږي دغه شان دومره ښارونو ته ډرون چې دی هغه راننوځي ایر سپیس ته ګوره یو خو تاسو قانوني خبره وکړله که نه نو هغه خو چونکې ما په هغې باندې ځکه د هغې ذکر ونه کړو یعنې که هسې ورته ګورو بنیادي خبره ده خو هغې خو د قوانینو نه اوس تېر شوي دي یعنی څنګه چې تا ویلي یا خو د شورو نه چې دی نو لکه که سنتاس معاهده هغې یک طرفه ختمه کړې ده نو د هغې هم څه جواز نشته دی هغه د عالمي قوانینو خلاف ورزي کړې ده بیا که ایلوسي دوی کراس کړې ده بارډر کراس شوی دی نو دا د عالمي قوانینو خلاف ورزي شوې ده بل خوا که ګورې نو مطلب دا ده چې هېڅ قسم ثبوت نشته دی او ته حمله کې نو دا هم غیر قانوني نه ده خو زمونږ په لوکل عدالتونو کې چې دی نو ته ګورې چې چاته سزا اله ورکړی کېږي چې هغه باندې هغه جرم ثابت شي نو دوی سره خو هېڅ قسمه د دې څه ثبوت اوسه پورې نه دی بلکې ټولې دنیا دوی ته ویل چې تاسو ثبوت راوړئ بل طرف ته چې دی نو ګوره خواجه آصف ویلي دي چې دا څنګه چې تاسو ویلي چې یاره لکه دا کشیدګي نو هغې ویلي دي چې یاره لکه خطره اوس هم شته خو د دې طرف نه هم خطره شته دی پاکستان چې دی نو هم چې دی نو څه کاروایي کولی شي دا هم لکه داسې نه ده چې دا لکه ممکنه ده جی بالکل کولی شي خو قوم هم په دغه انتظار دی که نه پکار ده چې کاروایي وکړي ځکه چې بهارت دښمن د دغه دښمن دپاره دا ټولې تیاریانې دي دا دومره وسلې چې پاکستان جوړې کړي دي دا دومره جوهري قوت چې دی ورسره دومره مختلف رینج میزایلز چې د پاکستان سره موجود دي همدې بهارت دپاره چې د قوم ساتلي دي او د پاک فوج د وسلوالو فوجونو سره ساتلي شوي دي تاسو صحیح وایي لکه ګوره څنګه چې پاکستان په پرون هم دا خبره کړې ده چې د آرټیکل 51 حواله چې دوی ورکړې ده نو د هغې نه چې دی نو بیا لکه د هغې نه یو اشاره ځي دی خوا چې ګینې پاکستان مزید به څه کوي ځکه چې هغې وایي چې عالمي قوانین دا وایي چې ته په خپل ډیفنس کې چې دی نو بیا لکه کاروایي کولی شي خو دا خو هغه چې کومه کاروایي وه دا خو هغه ډیفنس چې دا دوی هغه حمله ودرولې ده اوس چې هغې کوم نقصان کړی دی نو د دې په بدل کې چې څنګه ته وایې نو لکه د دې جواب پکار دی نو دوی هم داسې یو اشاره ورکړې ده چې یاره
لکه د هغه قانون چې کوم آرټیکل 51 چې کوم عالمي قوانین دي د هغې حوالې ورکړې نو هغې مطلب دا دی چې ګنې دوی داسې څه اراده لري او څنګه چې تاسو وایئ نو لکه واقعي عوام هم دا کوي چیرې لکه داسې د خندا یو خبره بله ده چې بهارت دعوه کوي یا پراپیګنډه کوي چې پاکستان 15 ځایونو کې په بهارتي پنجاب کې چې دی حملې کړې دي. اوس زموږ نائب وزیر اعظم صاحب چې دی دغه الزامات وایي دي او دا رد کړل چې پاکستان کا حمله کوي نو بیا به ټوله دنیا وګوري او وی به موږ به ثبوتونه ورکولو ضرورت بیا چاته نه او که پاکستان حمله کول غواړي نو هغه د بهارت نه اجازه هم ورته ضرورت نشته. نو قوم خو په دغه انتظار دی چې 15 ځای نه په شلو ښارونو کې چې دی د بهارت په کار ده چې پاک فوج حمله کړې وي یا وکړي او داسې د چې پلانینګ هم روان دی چې کم ځای کې به ټارګټس د پاکستان سره لاک دي. څنګه نائب وزیر اعظم صاحب هم وویل چې 15 ځای چې دغه ټارګټس د پاکستان سره لاک دي نو قوم په انتظار باندې دی او نائب وزیر اعظم صاحب وایي چې موږ نه دي کړی هم داسې ده چې لکه ګوره دا خو لکه بیا چې کوم د ملکونو یعنې یا به موږ خپل د ملک خبره وکړو زموږ د حکمرانانو یا وزیر اعظم دی که نایب وزیر اعظم دی که زموږ فوج دی نو هغې اوسه پورې ټول چې څومره بیانات راغلي دي نو ډېر د ذمهوارۍ سره او د ډېر ذمهدارانه بیانات راغلي دي او هغې کې داسې خبره چې دی نو دا ډېر مهم خلک دي او د دې خبره چې دی نو هغه کاونټ کېږي نو داسې خبره چې دی نو دوی کول نه غواړي چې هغه لکه مطلب دا د انټرنیشنلي څنګه چې موږ وایو چې یاره قانون دا وایي قانون حوالې ورکوو نو هغه داسې دی چې داسې خبره وکړي یعنې نن چې موږ وایو چې یاره دوی په بلوچستان کې لاس لري بیلې چې دی نو دوی دې ته فنډینګ کوي دوی ته وسله ورکوي یا ټي ټي پي چې دی نو هغوی ته دوی فنډینګ کوي نو دا خو موږ ځکه وایو چې یو خو د هغې ثبوتونه یو دا ده چې اجیت دول چې کوم دی د هغې د سلامتي کمیټۍ چې کوم مشیر دی هغه خو دا د 2014 نه لګیا دی که نه چې موږ به اوس بیلې چې دی نو سپورټ کوو که نه او یا به چې دی بلوچستان کې موږ حالات خرابوو که نه نو دوی خو دغه وایي پاکستان خو داسې نه دی ویلي لا اوسه پورې ها البته دا هم دوی ویلي که تا خو دغه د نایب وزیر اعظم دغه خبرې ته خیال و خو ورسره د ډي جي ایس پي آر دا خبره هم وکړله چې که موږ کله حمله وکړو نو د هغې اواز به یا د هغې ګونج چې دی نو هغه به ټوله دنیا کې اورېدلی کېږي یعنې مطلب دا دی چې به ټوله دنیا خبر شي یعنې بل مطلب یې ساده دا دی چې هغه به بیا موږ داسې د پټ او بزدلانه حمله به نه وي هغه به ښکاره حمله وي او هغه به ټوله دنیا بیا ویني نو زما په خیال سره چې دا کوم سټیټمنټ دی لکه څو بله دا ده اوس تاسو وایئ چېرې لکه دوی داسې دړکې ولي یا لکه دړکې ولې نه کوي څنګه چې لکه د هغه طرف نه دړکې کېدلې نو بیا هغه اکثر الټم شي ځکه چې په جنګ کې چې دی نو هارمي او جیتمي دواړه کېدی شي که نو بیا که څوک دړکې مخکې ولي او هغه شکست وخوري نو هغه ډېر چې دی نو مطلب دا هغه ته ګوته اوچتېږي او یو سړي دړکې نه ایشتي او هغه لکه کمزورتیا وشي هغه ونه ګټي نو هغه ته دومره ګوته نه نیولی کېږي اوسه پورې چې کوم ګوره ډیولپمنټ شوی دی د اوسه پورې چې څه روان دي نو هغې کې ته وګوره لکه پاکستان چې دی نو 15 تیارې چې دی نو غورځولي دي دا ډېر غټ اچیومنټ دی د هغې د دنیا پوسټونه چې دی نو هغه په نښه کړی شوي دي هغې سپینې جنډې ولګولې نو دی مطلب دا دی چې پاکستان چې دی نو لکه صحیح جواب ورکړی سپینې جنډې خو علمګیر خان ولګولې خو د سپینې جنډو وروسته نن بیا یو کم 10 ډرونز چې دي هغه راړولي دي بیا که موږ وګورو په کال 2019 کې ډي جي ایس پي آر چې د هغې وخت و هغه چې کله بیان ورکړو چې پاکستان به د خپلې مرضۍ په وخت باندې جواب ورکوي بیا د هغې په جواب کې پاکستان 2 جایزونه چې دي هغه راغوزار کړل د هغې سره سره پایلټ هم گرفتار کړو قوم هم ولیدو دنیا هم ولیدو د پاکستان د امن پیغام هم ولیدو بل علمگیر خان یو دغه خبره ده بل چې کم پر ملک کې سیاسي قیادت ته تقسیم په نظر نه راځي نشته داسې غټ لیډر چې بهارت ته جواب ورکړي ودرېږي تپوسو کې چې بهي مودي صاحب تاسو چې داسې کوئ داسې نه دي دغه ته لاړ شي یو ان ته لاړ شي اقوام متحده ته لاړ شي او آی سی ته لاړ شي نور ملکونه ځان سره انګیج کی عالمي برادري چې دی هغه انګیج کی داسې قیادت مونږ ونه کتو جنگ چې دی هغه روان دی شروع شوی دی بهارت د جنگ آغاز دی مونږ چې بهارت په جنگ کې پهلو کو نو ختمو به مونږه بهارت خو جنگ شروع کړی دی بهارت خو جنگ شروع کړی دی خو جنگ لا ختم خو نه دی یو ختم نه دی دویمه دا ده چې تاسو وایئ چې عالمي سطح باندې نو ګوره عالمي سطح باندې چې کوم هلته زمونږ مندوب دی نو هغه هلته په دې باندې چې دی نو یو خصوصي اجلاس هم کړی دی د شهباز شریف دا اړخه چې دی نو تقریبا څو ځله د یو ان سیکرټري جنرال سره رابطه شوې ده پرون بیا هم رابطه شوې ده د دې نه علاوه چې دی نو پاکستان مختلفو ملکونو سره چې دی نو رابطې کړي دي که روس دی که چاینا ده
که ترکی دا که سعودي عرب دی یو ای ای دی لکه مضبوط بیان عالمگیر خان په نظر قوم ته چې دی هغه نه راغلی تاسو خبره مې کټ کړه خو موږ سره صحافي عادل بشیر دا وخت د ټلیفون د لارې موجود دی د هغه نه د تازه صورتحال اور ڈی جی ایس پی آر چې کم پریس کانفرنس دی د هغې په حواله باندې پوښتنه کوو. عادل بشیر صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ جی, تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت شکریہ پروگرام کو وقت دینے کے لیے. یہ وار روم مشرق وار روم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عادل بشیر صاحب, یہ جو ڈی جی ایس پی آر اور نائب وزیر اعظم کی پریس کانفرنس ہوئی ہے تو اس کے حوالے سے تفصیلات بتائیں. کیا بھارت جو الزامات لگا رہا ہے پاکستان پر کہ 15 مقامات پر بھارتی پنجاب میں جو ہے وہ حملے کیے گئے ہیں؟ دیکھیے جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 8 جو بیلگام کا واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد جو لوگ ٹیررزم کا شکار ہوتے ہیں اس پہ ڈائریکٹ الزام لگایا انڈیا نے پاکستان کے اوپر کہ پاکستان نے اس کو فنڈنگ کی ہے. دیٹ واز اے ٹوٹلی فالس فلیگ آپریشن لانچڈ بائی انڈیا ٹو جسٹ فلفل دا نیڈز آف انڈیا, اور ان کی ڈومیسٹک ہیں یا جو بھی ہیں, یہ پاکستان کا کہنا تھا. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ورکنگ باؤنڈری, انٹرنیشنل باؤنڈری کو وائلیٹ کیا جاتا ہے, انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ کیا جاتا ہے, اور بھارت جو ہے وہ پاکستان کے 2 اہم مقام اور 3 آزاد کشمیر کے ایل او سی لائن آف کنٹرول کو 2003 کا سیز فائر ایگریمنٹ توڑتا ہوا داخل ہوتا ہے. اب دیکھیے آپ کہ اب یہ سچویشن بنی ہے کہ آج پورا دن جو ہے وہ بھارت کی طرف سے تقریباً اب 29 ان کی تعداد ہو گئی ہے ڈرونز کی, وہ کس طرح سے پاکستان کی حدود میں آئے اور پاکستان نے اس کو انٹرسپٹ کیا. لیکن سب سے جو حیران کن بات ہے اور سب سے بڑی جو بات غور طلب ہے جس پہ بات کرنا ضروری ہے, اور آپ کے کوشچن کا بیس بھی یہی ہے کہ ابھی جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی اور منسٹری فارن افیئرز, فارن منسٹر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی جوائنٹ پریس کانفرنس میں اس بات کو یہ واضح کیا گیا کہ جو آج انڈیا کہہ رہا ہے وہاں پہ بیٹھ کے کہ پاکستان نے ان کے کسی ایریا میں, پنجاب ہے یہ جو بھی 15 ایریاز میں کیا, دیٹ از اے ٹوٹلی نیگیٹو اینڈ دیٹ از اے ٹوٹلی فالس انفارمیشن. میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ کچھ دیر پہلے منسٹری آف فارن افیئرز یا منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز انڈیا کے اندر بھی ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کی گئی جس میں ان کے فارن سیکریٹری اور ان کی اسپوکس پرسن, ملٹری اسپوکس پرسن جو اس وقت تاحال جو سامنے آ رہی ہیں وہ صوفیہ, وہ انہوں نے صوفیہ نے بیسیکلی یہ پریس کانفرنس کر کے پاکستان پہ الزامات لگائے کہ پاکستان نے کس طرح سے ایسکیلیشن کی ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو 22 اپریل کا معاملہ ہے جس کو پاکستان فالس فلیگ کہتا ہے, انڈیا نے آج پھر ایک بار اس کو اپنی ایسکیلیشن کہا ہے. تو ظاہر ہے جب انڈیا اس طرح کی بات کرتا ہے تو پاکستان پروف مانگتا ہے, لیکن اس کے پاس کوئی نہیں ہے, تو ایسکیلیشن تو وہ کرتا ہے, نتائج تو وہ کرتا ہے. تو یہ اس کا پس منظر تھا آج کی پریس کانفرنس کا. جی اچھا, تو یہ جو وائلیشن ایئر اسپیس کی کر رہے ہیں بھارت اور 29 ڈرون آج پاکستان میں داخل ہوئے, پاکستان کی طرف سے کارروائی کا کیا اندیہ دیا ہے کہ پاکستان کب کارروائی کرنے جا رہا ہے, کس قسم کی کارروائی پاکستان کر سکتا ہے یا کرے گا بھارت کے خلاف؟ دیکھیے جی, بڑا جینوئن کوشچن ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ کوشچن آپ کا ہے بلکہ ایک عام بندے کا سوال بھی ہے, چونکہ میکسیمم لوگ جو ہیں 99% لوگ, انفیکٹ 100 ہم کہہ سکتے ہیں, دے آر آل ود پاکستان آرمڈ فورسز, اور وہ اب یہی انتظار کر رہے ہیں کہ اگر وہ اتنا کر رہے ہیں انڈیا تو ہم کب کریں گے. تو ظاہر ہے اب آپ ایل او سی کی اگر سچویشن دیکھیں, بیکاز پرسنلی میں بہت ساری جگہ وزٹ کر کے آ چکا ہوں, تو ہم نے کبھی بھی یعنی کہ پاکستان کی اور ڈیفینس کو کور کرتے ہوئے بہت ٹائم مجھے ہو گیا, کبھی بھی پاکستان نے وہاں پہ ایک نہتے شہریوں پر مظالم نہیں ڈائے, نہ ہی کبھی کوئی مارٹر اور کوئی گن فائر کیا, جبکہ وہاں سے پاکستان میں اور ایل او سی کے کراس آزاد جموں اینڈ کشمیر کے جو ایریاز ہیں وہاں پہ ہمیشہ سے فائر ہوتا رہا ہے. تو اب اول تو یہ ہے کہ ہم وہاں پہ تو اس طرح سے جا نہیں سکتے, لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آر ایس ایس کے وہ ٹھکانے جس کو را پراپر طور پہ فنڈ کرتا ہے, جس کو انڈین گورنمنٹ پراپر طور پہ فنڈ کرتی ہے, اور وہ پنجاب کی بڑی عام جگہوں پر موجود ہیں, ان کو ٹارگٹ کرنے کے امکانات ہیں, چونکہ انہی سے آپریشن نظریاتی طور پر تیار ہوتے ہیں, انہی سے آپریشن لانچ ہوتے ہیں, اور ایگزیکیوٹ پاکستان میں اپنے تمام کے تمام ان ایجنٹس کے تھرو کیے جاتے ہیں, ان کی ماضی میں بھی ایگزامپلس کوٹ کی جا چکی ہیں. تو میرا ذاتی خیال ہے کہ پاکستان کا جو بھی ٹائم ہے 51 آرٹیکل کا یو این کے چارٹر کے مطابق ٹائم ہے, اس کی پریزیژن ہے, جو بھی ایکوریسی ہے اس کے حساب سے وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کی طرف جائے گا اور ان کو ٹارگٹ کرے گا. جی عادل بشیر صاحب, کیا پاکستان کی جانب سے حملہ کیا جا سکتا ہے قریبی وقت میں, کیونکہ ایئرپورٹ جو ہے فلائٹس آپریشن جو ہے وہ پاکستان میں معطل ہے, تو یہ کیا بھارت پر حملہ کرنے جا رہے ہیں یا بھارتی حملے کی وجہ سے جو ہے یہ فلائٹ آپریشن جو ہے وہ معطل کیا گیا ہے؟
बिल्कुल खारिज इस इम्कान इस मामले को नहीं कहा जा सकता। कराची और लाहौर के एयरपोर्ट सुबह तक बंद कर दिए गए हैं, कुछ जुज़वी तौर पे खोला गया है, लेकिन ताहाल इसमें कंफर्म इतला तो चूंकि नहीं, ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन जब भी एयरपोर्ट बंद होंगे, जब भी इस तरह की चीज़ होगी, यकीनी तौर के ऊपर ये प्रैक्टिस हमारे जहन में आएगी। चूंकि भारत ने जिस तरीके से मिसाइल अटैक्स किए पाकिस्तान और LOC के ऊपर, उस वक्त पाकिस्तान की फिजा में इस वक्त ट्रैफिक जो है मोर देन 40 जो आइकन्स थे वो इस वक्त ट्रैफिक हमारे एयर स्पेस में थे। सो दैट वाज द सिस्टम कि पाकिस्तान को ये चीजें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जी आदिल बशीर साहब, जिस तरह भारत हटदर्मी का और जारहियत का मुजाहरा कर रहा है, तो ये पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को पाकिस्तान की कमजोरी समझ रहे हैं? देखिए, ये तो एक ट्रेंड है। असल में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो ये है जो जानने की जरूरत है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल रिजीम आई, पाकिस्तान में जब पॉलिटिकल रिजीम आती रही तो उसी के साथ जाहिर है हमारी डिफेंस के पर्सपेक्टिव में भी लीडरशिप की चीजें तब्दील होती रही, अपॉइंटमेंट्स तब्दील होती रही। तो ये ज़रा स्टेट के फैसले हुआ करते हैं, लेकिन रिजीम के पॉलिटिकल रिजीम के तब्दीली होने से पाकिस्तान की बुनियादी जो पॉलिसी शिफ्ट है कश्मीर पे, जो हमारा बॉर्डर है, उस पर तो नहीं हमारा कोई शिफ्ट आया, लेकिन हाउ टू ट्रीट, हाउ टू प्लेस आवर थॉट्स विद ऑल दोस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। किसी ने पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट की तरफ कहा, किसी ने पॉलिसी ऑफ एग्रेशन की तरफ कहा। तो अब चूंकि वो वक्त गुजर गया तो उससे हमने ये देखा कि भारत ने कोई सबक नहीं सीखा, उल्टा हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मैं पर्सनली ये समझता हूं कि उनको स्पेस मिला, उन्होंने अपने रॉ फंडेड एंड RSS आइडियलिस्टिक फंडामेंटल के लोग तैयार किए, पाकिस्तान में इंजेक्ट किए। उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान बिलखुसूस KP के, बलोचिस्तान, इन जगहों के ऊपर टारगेट किलिंग की, नुकसानात किए, तहरीकों को हवा दी, और फिर नतीजा ये हुआ कि आज हम इस पोजीशन पे है कि हम पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट से हटके पॉलिसी ऑफ एग्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये मेरा जाती ख्याल है कि ये पाकिस्तान के अमन को पहले कमजोर करने की कोशिश, पाकिस्तान के मुल्क को वीकनेस समझने की कोशिश की, लेकिन अब वक्त आ गया है जिस तरह से अभी रिएक्ट किया गया और उनके बैंकर्स और बाकी जहाज वगैरह गिराए गए पाकिस्तान की तरफ से। तो मेरा ख्याल है कि मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के वो इस अमल से बाकायदा तौर पर वाकिफ हो गए और अब वो बात पुरानी नहीं रही जो पहले माजी में हुआ करती थी। आलमगीर साहब, तासु सा पुख्तना कौल गवाड़े आदिल साहब, ये कुछ मालूम हो सका जो ड्रोन्स गिराए गए हैं उसमें कुछ बारूदी मवाद था या नहीं था उसमें? देखिए जी, अब तक तो 28 से 29 ड्रोन्स जो हैं वो भेजे गए थे, उनको इंटरसेप्ट किया गया है, और उनमें से मोस्टली ड्रोन्स जो थे वो सर्विलियंस के लिए थे, जासूसी करने के लिए थे, मवाद इकट्ठा करने के लिए गए थे। ये तो रिकॉर्ड पे चीज मौजूद है। कुछ ड्रोन्स जो है उनमें ऐसा इम्यूनेशन था जो कि डिस्ट्रॉय कर सकता था, और उसमें एक जो है उससे पार्शली जो है वो एंगेज किया गया, जिससे जो डिफेंस के जो हमारे सेक्टर के लोग थे उसमें से 4 जो है वो जवान जख्मी भी हुए। तो इसमें से मेजॉरिटी जो था वो सर्विलियंस का था। जी बहुत शुक्रिया आदिल बशीर साहब, मशरक TV को मशरक वार रूम प्रोग्राम को वक्त देने के लिए। कदरमन को दगा आदिल बशीर सहाफ़ी तासु वावरेदो हगه दगा हमले چې دی هغه وخت راغلی چې پاکستان چې هغه خپلمات جواب چې دی هغه بھارت ته ورکړي. عالمگیر صاحب دغه پوښتنه کوو چې پاکستان ولس چې دی هغه ټول لګیا دی، هغه هر تن چې دی هغه د جنگ دپاره هم تیار دی، د شهادت د جذبې نه سرشاره دی پاکستانی قوم. خو عالمگیر خان د جنگ نوعیت بدل شوی دی. بھارت نه یو تن هم پاکستان ته نه دی راوړېدلی او درېیمه ورځ ده چې په پاکستان کې په مختلفو ښارونو کې په 7 ښارونو کې یو ځل او په 6 ښارونو کې بل ځل چې دی بھارت حملې وکړلې. نو د افرادي قوت ضرورت کم شوی دی. اوس په ټیکنالوژي باندې به جنګ کېږي. آیا موږ دغه کیپیسټي زموږ سره شته دی چې داسې ټیکنالوژي کې بھارت ته بیا جواب ورکوو؟ اوس خو جدید دور دی، څنګه تاسو ویلې، لکه زیات چې دی نو مطلب بس اوس هم ټیکنالوژي استعمالیږي، څنګه لکه مطلب سایبر ټیکنالوژي، یا لکه پاکستان پرون دا دغه هم کړی و چې لکه د هغې تقریبا 80 جازونه رالوتي وو. بالکل. او دا هم هغې به ویل چې یاره زمونږ جازونه چې دی نو مطلب دا سیسټم جام کړی شوی. نو دا لکه مطلب دا دی چې اوس خو داسې قسمه جنګ دی که نه، یا لکه دا ډرونز دي. نو ما څنګه چې وختي مونږ ویل چې یاره د ډرونز مخکې د نگرانۍ دپاره به وو، د معلومات انټیلیجنس دپاره به وو، اوس دا هم چې دی نو بطور هتیار استعمالیږي لکه که نه. نو څنګه تاسو ویلي داسې، او ټیکنالوژي خو لکه څنګه دا تاسو وایي چې پاکستان، نو پاکستان چې کم جازونه غورځولي دي نو دا خو په انډیا کې غورځولي که نه، د دې پاکستان نه هټ شوي دي او په انډیا کې غورځولي دي، او هغه چې د کم نه پاکستان وي چې د کم نه دوی د هتیار یعنی بارود یا میزایل چې دی نو فایر کړل نو هغه دوی ټارګټ کړي دي.
خو جی علمگیر خان دا هم راته ووایه ملک سیاسي مشران چې دي په خصوص توګه ما د پاکستان تحریک انصاف خبره وکړو دغه سیاستدانان لږ تقسیم په نظر راځي. وزیر اعظم صاحب 13 ورځ په قومي اسمبلی اجلاس په خطاب کې مو ویل چې یاره یووالي پیغام ورکړو، راځئ چې متحد شو، راځئ چې اتحاد وکړو. بېشکه چې د بهارت خلاف ټول خلک یو دی، خو دغه خلکو کې لږ خفګان چې دی هغه ښکاري، هغوی زړونه چې دي هغه خفه دي په دې خپل لیډر پسې، په دې خپل سیاسي صورتحال باندې، په دې ملک کې چې دا سره روان دي. داسې ده چې تر څو د پارټۍ خبرې نو د پارټۍ چې کوم صدر دی هغه پرون په قومي اسمبلی کې ویلي دي چې کوم شهباز شریف هغه ته پیشکش کړی چې موږ سره د اتحاد او اتفاق کې لکه شامل شي، هغه پیشکش قبول کړی. یو بیا هغه خبرې چې کوم څنګه تاسو وایئ چې یاره لکه د خپل لیډر پسې خفه دي، نو اوس هغې ته هم چې دی نو مطلب دا دی چې لکه په یو تناظر کې دې ته چې موږ ګورو چې کله په ملک کې داسې حالات راشي نو بیا لکه ټول یو شي. حق فرض که داسې نه نو بیا به لکه د هغې څه غټ جواز، نو که جواز خو دا څه جواز نه دی چې ګینې لکه فرض که د دې پارټۍ لیډر په جیل کې دی، هغه خو چې دی نو د هغه خو به څه کیسونه به وي، هغه به د هغې مطابق چې دی نو په جیل کې هغه کیسونه چې دی نو د قانون مطابق چې دی نو هغې به هیرینګ کېږي، د قانون مطابق چې دی نو د هغه به رهایي کېږي. نو دا خو داسې هم نشي کېدلی، لکه دا خو هم داسې دغه خبره ده چې یاره لکه جنګ جوړ شو نو مطلب دا دی چې یو قیدي دې رها کړی شي. دا خو نه قانون دا کوي او نه څه داسې څه توک جوړېږي. بله دا ده چې یاره د دوی په وخت کې هم لکه اټیک شو که نه څنګه 2019 کې تاسو وایئ نو هغه وخت کې هم چې دی نو لکه عمران خان وزیر اعظم وکړ اټیک شوی، خو هغوی د بهارت پایلټ چې دی هغې نیولی و، بیا واپس ورکړو، باقاعده د بهارت جازونه چې دی هغه راغوزار شوي وو، خلکو په بهارتي پایلټ باندې چې دی هغه چای هم څکلی وه، نو اوس چې دی 15 جازونه راغوزار شو، خو نه چای شته دی نه بهارتي پایلټ شته دی. نه نو دې کې نوعیت بدل دی که نه. ګوره هغه داسې و چې هغه خو پاکستان بارډر کراس کړی و، دې خوا راغلي وو، نو هغه پاکستان خلکو ته وښودل او دا خو هغه اړه پرېوتي دي، دوی خو ړومبی انکاري وو. بیا وروسته ګوره د هندوستان خپل چې کوم د انډیا کوم خپل اخبار دی هندو ټایم، هغې بیا په ایکس سوشل میډیا باندې چې دی نو پوسټ وکړو چې 3 جازونه هغې تصدیق وکړو. بیا چې دی نو لږ ساعت پس هغه پوسټ چې دی بیا ډیلیټ شو. صحیح ده. خو اوس خو د فرانس چې کومه کمپني ده هغې خپله ویلي دي لکه که نه چې جاز پرېوتی دی لکه، نو هغې کې خو څه شک نشته دی لکه مطلب خود دې خوا چې رالل دې خوا د هغې ډرونز راغلي دي هغې غورځولي دي، فایر میزایل د هغې هغه ځای نه فایر کړی دی او دوی هم دا وایي چې 15 جازونه اکټیو شوي وو، هغه 15 واڼې غورځولي دي. صحیح ده. اوس خو انټرنیشنل میډیا هم د هغې دا کوي چې جازونه غورځېدلي دي که نه. نو دغه چې دی نو هغه خو کاروایي که هغه وخت کې څنګه وه زموږ د فوج د طرف نه، نو هم لکه ښه ټیک ټاک بھرپور کاروایي شوې وه او خاص کر د ایرفورس په هغې کې یو غټ رول او دا ځل هم چې موږ ګورو نو په دې کې چې دی نو د ایرفورس غټ رول دی، لکه خاص کر د جازونه غورځول چې دی دا خو د ایرفورس کمال دی. علمگیر خان جدید دور دی، جدید ټکنالوژي او بیانیې چې دی د هغې جنګ دی. مودي سرکار په دغه بیانیه باندې چې دی هغه د بهارت کې ووټ اخیستی دی او هلته چې دی هغه حکومت کوي. تر دې دمه چې دا کوم صورتحال روان دی، کوم کشیدګي روانه ده، په پاکستان کې یو ځل 6 ښارونه، یو ځل 7 ښارونو ته ډرون رالل. د مودي بیانیه خو به ډېره زیاته ګرانه خرڅېږي. بهارت خلک خو د مودي پسې لیوني شي، خو به چې په پاکستان باندې دومره حملې خو کله هم چا دومره جرأت نه وکړه چې پاکستان ته ډرون هم راوړي او میزایل یې هم فایر کېږي. نو د مودي دغه بیانیه خو بیا خرڅېږي او دا خو پاکستان دپاره دغه هندوتوا چې کوم سرکار دی، د هندوتوا چې کومه نظریه ده، د اکڼ بهارت چې کومه نظریه ده، نو هغې ته به فروغ میلاویږي. که بل سایډ باندې موږ پاکستان وګورو، پاکستاني میډیا د ادارې هم مظاهره کوي، بهارت که پریس کانفرنس هم کوي، نو زنانه چې دي هغه یې رامخکې کړي. زموږ سره وخت چې دی هغه کم دی. علمگیر خان په یو منټ کې راته دا ووایه بیانیه د مودي چې دا وخت په خرڅېږي. ګوره دا خو اوس چې دی نو اسحاق ډار صاحب هم ویلي که نه چې دې باندې هغې خپل خلک خوشحالوي، نو دې کې خو مختصر چې څنګه تا ویلي مختصر جواب هم دا دی چې بالکل لکه نور وجوهات ما تا ته بیان کړل که نه چې دې نور وجوهات هم وي، خو مختصر که موږ دا کوو نو بالکل صحیح وایي لکه هغې خپل خلک خوشحالوي په دې باندې چې هغې موږ تنګ کړي دي. او دې خوا چې کوم وجوهات دي نو خو بیا ډېر زیات دي که نه چې پاکستان هسې تنګول او دلته چې دی نو پریشر کریټ کول، خو دا خبره صحیح ده چې هغې خپل خلک خوشحالوي که نه، خو حقیقت بیا هم نه پټېږي. اوس میډیا دور دی، دا ټول څیزونه به راښکاره کېږي که نن نه سبا به راښکاره شي. ډېره زیاته مننه علمگیر خان پروګرام ته د وخت ورکړو. قدرمنونکو د افوار روم نه زموږ نشریاتو کې علمگیر خان به ستاسو سره موجود وي. دغه وړې شانته مې نه پس تاسو مشرق ټي وي سره اوسئ.